بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرہ د مضمون په اعتبار سلور حصے وا اوله حصہ کې اثبات توحید او درې بابونه وا اول باب کې شل آیاتونو پای کې د دریو فرقو بیانو بطور تمهید اول پنځو آیاتونو کې تعریف د قران کریم او بیا د مؤمنانو اوصاف خمسه دا غي حکم دنیاوی او حکم اخروی اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون بیا دو آیاتونو کې بیان د موضوع علیهم دا غی صفات کا بیان و تکی او کنگی دی ایمان نراڑی او دا غی حکم دنیاوی چی دنیا کے اسباب دفام دا دی دا عمل دا لاسا بند شوی دی او حکم اخروی ولهم عذاب عظیم بیا دیارلس آیاتونو کے بیان دا ظالینو منافقانو دا غی اوصاف مضمومہ کثیرائی ذکر کرل او داغی احکام بیا دو مثالونه ذکر کرل یو مثال د جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او د کفار د مکی دویم مثال د قرآن کریم او د منافقانو او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق بیا یا ایوہ الناس عبدونا دویم باب دا اول حصے شروع کا پائی کی اصل دعوت توحید عبدو ربکم پائی باندی پینزد دلائل اقلیو تاسو میں پیدا کری ستاسو مشران میں پیدا کری دی زمکہ میں در لفرس گرزول دا اسمان میں در لچت پیدا کری دی باران در باندې وروما پاغی رزق در کوما نو سمرد دلائلو فلا تجعلوا لله اندادا دلیل وحی او اثبات رسالت و ان کنتم فی ریبن سرا او بیا زجر نمن کو داوی تا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا او بشارت من کو داوی تا و بشر الذین آمنوا سرا ان اللہ لا یسائی سرا دفد شبه اکڑا چه بصداقت دا قرآن کریم باندے واردے دا یاد کیف تکفرون نا نعام اربعی ذکر کول یو نعمت دا نشنا مشتکڑی رئی دویم دا دنیا منافع مستاسو دا پارا پیدا کری دی
دریم ستاسو نکم معزز په ملائکو کې ګرځولې و سلورم ستاسو د نکنه لغزش شو هغه نو ته معاف کړو نو تاسو بیا هم زما وحدانیت نه منئ بیا د یا بنی اسرائیل اذکرونا خطاب خاصو پس خطاب عام او پای کې درې خباستونه د اهل کتابو او داغه مقابله کې درې اوصاف حسنه د مؤمنانو درې خباستونه د اهل کتابو تحریف کتمان حق او ترک عمل داغه مقابله کې درې اوصاف حسنه د مؤمنانو صبر صلات او ایمان بالآخرت بیا د یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات ستا بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب کی اتن نعمتنا او دو نقمتین اتن نعمتنا نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب عفان القتل حیات بعد الممات تزریر الغمام انذار المن والسلوى انفجار العیون من الحجر او دعا صحابنا یو نزول العذاب من السماء او دیم الذلت والهوان بسبب الكفران چې ناشکری وکړه الله به مور د ذلت د خوارای وو ترجمه د خطاب وکړه به ترغیب اوس د دې ځای نه و اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور د دې ځای نه دویم خطاب بنی اسرائیل ته او بدی کې درې خباستونه د مشرانو د يهودو درې بد اعمال د مشرانو د يهودو او سالور د اوسانو چې په خوانیم بد عمل او ناکار او د خدای خلاف کو د انبیاء دشمنی کولا اولاد دا غینم حرامیان رادل دا غینم د پاسه شو نو دا غي د نیکانو د مشرانو درې خباستونه سالور د اوسانو درې خباستونه د مشرانو د يهودو یو نقض العهود چې وعده ماتولې وعده به وکړه د انبیاء علیهم السلام په جبا د الله سره بیا به ماته کړه او دا ذکر کوي چې وعده به کولې او بیا به ماتولې آیت نمبر 62-63 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك نقض العهود وعده ماتولې دویم هیل فی ذبح البقر د غوا لالولو کې چل ورکو چې الله به یو حکم وکړ پیغمبر وکړ نو بیا په کې تاسو نو د ساجدو چې دا ولې او دا صلی او دا څنګه حکم دې بس معنا نو پتا دیو په کې چل ور شروع کو او دا آیت نمبر 67 حیل فی ذبح البقر د غوا لالولو کې چل ولې کو چې الله ته غوا لاله کوي پیغمبر ورته وي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا دای په کې چل ور شروع کو تفصیل به رستو کوم نو دویم یال فی ذبح البقر او دریم قتل النفس چې سره وجلو او بیا په یو بل راړو یو جرم داو که چې سړی ووجه بې جرمه دویم دا چې بیا په یو بل راړو وجلې چې چاو هغې په نورو راړو دی وجلې دی هغې وجلې دی او دا ذکر کوي آیت نمبر 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ دا درې خباستونه د مشرانو د يهودو او سالور د اوسانو بیانې یو تحریف چې دای تحریف کوي د الله په کتاب کې
او دا آیت نمبر 75 پینزاوی آیم افتطمعون یؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون. دویم منافقت چې دوی منافقت کوي او دا ورپسې شپږوی آیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. دریم تقلید آراو د یهودو چې یهودو و تصویر مشرانو بس هغه پسې روانو منګه نور نه پویو ود دای منو. آیت نمبر 78 اتاویایم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تقلید آراو د یهودو تابعداري د خیالاتو د یهودو. څلورم مخصصین لانفسهم بالجنه چې جنت ټیکداران منګیو ځان د جنت ټیکداران ګڼه نور څوک یې پکې نه صدارول. او دا اتیایم آیات وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا. ځان د جنت ټیکداران ګڼه بس منګ جنت زمونږ دی بل شو بل جنت نوم نالی. دا ټول خویونه که د مشرانو د یهودو او که د کشرانو د یهودو نن ناکاره مولیانو ګوره نو هغوی کې هم دا خویونه دي. هغوی هم دا خویونه خپل کړي دي. نبی علیہ السلام ویلو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَطْوًا النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تاسو به دا غچا په لارو باندې روان شئ چې ستاسو نه پخوا تېر شوي وو. څنګه چې تلې د تلي سره برابرې څه چې هغوی کړي وو ابدۍ کوي. څنګه چې د هغوی خویونه او عادتونه وو هغه دی کې هم دي او هغه بیا لږ وروسته به تفصیل کوو. بیا تتمه د خطاب کوي بالترغیب آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. تتمه د خطاب کی بالترغیب او دا خطاب ختم کی. اوس ترجمه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې واخیسته موږ ستاسو نه وعده ورفعنا فوقكم الطور پورته کړه موږ د پاسه ستاسو کوی تور ورفعنا فوقكم الطور پورته کړه موږ د پاسه ستاسو کوی تور. وعده هم درنه واغسته تاسو نافرماني کوله. ورفعنا فوقكم الطور پورته کړه موږ د پاسه ستاسو کوی تور. ځکه دی د الله احکام نه منل چې نه منل نافرمانی کوله الله په غره اوچت کو او یې منئ که نه منئ. بعض خلک وایي اوچت شوی نو خو داسې د غر په لمن کې کینو لوی در باندې راغورځو. نه نه د بیخې ورپسې رالاړولی و. سوره اعراف آیت نمبر 171 وګورئ. سورہ آراف آیت نمبر 171 یوسلیو یا نحم سپارہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. کله چې راولړو موږ غر فوقهم او د پاسه زدیم كأنه ظُلَّةٌ تا بویږي دا سایه باندې په دای باندې وریځ د په دای باندې وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ او دای یقینو که چې دا را پریوتونکي ده په دای باندې. الله په غر راوچت کو د پاسې کپې لکه د وریځې او یې منئ که نه وی غورځوم در باندې. نو دای بیا چرې جوړې کړې امنو
بیا خو د ټینګې هم نه وو بیا یې منو او منو یو اعتراض راځي دې ځای کې چې دلته وایي غر مې پرې راوچت کړ اما احکام منئ او که نه منئ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 وګورئ هلته څه وایي سورہ بقرہ آیت نمبر 256 درمی سپاری اول مخه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم دی آیت کہ اللہ و الا اکراه فی الدین نشتد زور پا دین کے اللہ وی پر زور پا دین کی نشتا پر زور ابانی مسلمانوں نشتا اول تو غر میں پراو چت کر ندا پر زور آنو اصل کے دعا خبری دی یو دے پر زور مسلمانوں او دویم چی مسلمان یی او احکام نمانی نو پر زور پہ احکام منل دی دوارو کی فرق دے یو دا اکراه فی الدین او دویم دا اکراه فی الاحکام اکراه فی الدین یعنی پا زور باندی او بنده مسلمانول دانشتے چطیونی وی ورطوا چه ورنم دی او یا با ایمان راڑی نو دانشتا پا زور باندی با مسلمانول نکے نگا پر زوری چه مسلمانے بیا با لکه دا خرماتو دا هندو دا رسول خان کلمه وی نو کوات کے خلقو جلوس استے ہو او پر زور باندی اندوان مسلمانول پخوا نو کوات کے اوکل خرماتو ہوتا ہوئی سرے چه ٹنل نوزی او لگ مخ کے لار سی خی طرف تا گوئے نو بورڈ لگے دل خرماتو تا چرالل نو بخرماتو کی هندو ہو اگا هندو سر غم شو چه مسلمانان رالل وحی با میں اوما پزور با مسلمانی اوما اور با مرالل لوٹ کئی نراشا دا مخ کے نا مسلمانای چراو نا کوٹی تاو کوتا نو چه دا لخکر را نزدی شو دا خرماتو هندو پا کوٹا چگه کوئی زد رسول خان کلمه وام زد رسول خان کلمه وام محمد رسول اللہ تی رسول خان وی دای بیا لکه دا خرماتو دا هندو دا رسول خان کلمه وی دا رسول خان کلمه پی مو آیا پا زور مو مسلمانو او چه کل مسلمان شو او بیا احکام نمانی نو بیا بے حاکم پا زور منی چه زان تی مسلمان اوی اوزل او احکام دا مسلمانانو پی جاری کی گی نو بیا با پی احکام دا مسلمانانو پا زور منی دی وجہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا نورو پا دی کے اختلاف دے چی ایمان بسیط دے او که ایمان مرکب دے نور وی ایمان مرکب دے تصدیق قلبی اقرار باللسان او عمل بالارکان چی دری والا یوزائی شندی تو وی ایمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی نا ایمان صرف تصدیق قلبی تو وی او بسیط دے و دا نور کارونا اقرار باللسان عمل بالارکان چه پا جبا باندے اوی زی مسلمانیم کلمہ وی موس کئی روجنوی ارکان ادا کئی دا ورلا شرط دے چه احکام دا مسلمانانو پا دا جاری کولے شی او کدائی نی کری زرکی کلمہ ویلے دا مسلمان دے و احکام دا مسلمانانو پا نشی جاری کولے جنازہ پا نشی کولے دا مسلمانانو مقبرہ کے نشی خوولے
ترڅو چې اقرار باللسان او عمل بالارکان نکړي دا مطلب دی. نو اقرار فی الاحکام یو سړی د مسلمانای دعوا وکړه زه مسلمان یم او بیا د احکام نه مني نو حاکم به په زور مني. لکه یو سړی مسلمان د موز نه کوي حاکم به په زور کوي. یو سړی مسلمان د زکات نه ورکوي حاکم به په زور علي چې حاکم یې اله نو هغه به ته په زور علي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زکات مانین د زکات سره جنگ کړو چې مانین د زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو حضرت ابو بکر خلیفہ شو نو هغه وی منګه زکات خلیفہ لنه ورکو دا نه چې زکات نه مانه زکات یې مانه خو خلیفہ لنه ورکو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بے ٹک را کوئی تو زور بے درنا علم پدی خبرہ چه حضرت ابو بکر زبیت پر زور علم او گنی جنگ باور سرکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی او حضرت ابو بکر توئی محب تبری الریاض النظر فی مناقب العشرہ کی تفصیل ذکر کرے. اگر آگے ورتے وی حضرت ابو بکر ته دای سره جهاد کې نو دوی خو کلمه وای مسلمانان دي او ما د نبی علیہ السلام نه اوریدلیو چې نبی علیہ السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ما ته حکم شوی چې جنگ وکوم خلکو سره تراوی چې لا اله الا الله وای نو بیا بنکو نو دوی خو لا اله الا الله وای کنه ولې ورسره جنگ کې. حضرت ابو بکر صدیق کو عطا په جواب کې حدیث پیش نه کړ هغه ته حدیث پیش کړي. حضرت ابو بکر ورته حدیث پیش نه کړ بل خبره یو کړه ورته وی والله لو منعوني قالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم. قسم په خدای که یو پړې چې دوی به په لوخ د خپت اړي که دا معنی منی کی چې نبی علیہ السلام له ورکو مال نه راکې نو به سره جنگ کو. او حضرت ابو بکر ته حضرت عمر وای چې اسامه خو بیا فاولي مليګه کانه چې جنگ کې چې هغه ما پاليږي دلته دنه اندرونی فساد دی. نو حضرت ابو بکر ورته وای اسامه به هم لېګم ځکه هغه نبی علیہ السلام لېګو او په دې کې نبی علیہ السلام وفات شنو هغه پاتې شو د نبی علیہ السلام هغه ارمان به پورا کو هغه به لېګم او توان درونی فساد دی. لو جرت کلاب المدینہ برجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و احسنهم. قسم په خدای که د نبی علیہ السلام بی بیانې د مدنی سپی د خپل راکاږي نو بیا به مسامال ته لګم جنگ لا دوی سره بزکو دې ته نرتوب وي. او حضرت ابو بکر خپل لاس راوچت کړي سټ لاس راواچو او حضرت عمر ته وایي چې ترڅو مې دا سر په دې سټ باندې نو جنگ به ور سره کوم تمام نه کې. حضرت عمر وایي ما چې حضرت ابوبکر دا خبره واورېده نو ما وی قد شرح الله صدر ابي بکر الله دا ابوبکر سینه کولاو کړی ده هغه پوه چې حضرت ابوبکر په احادیثو په مطلب خپويږي معنا ګینې نو کده دې زمانه غیر مقلد دی زه حدیث او مده رائے پیش کړي وی الله دا ابوبکر سینه کولاو کړی ده او حضرت ابوبکر د هغه سره د جهاد اعلان وکړ. هغه مانین د زکات او تختیدل او د دریاب نه پوری شو کشته هم پورې کړې. ابو الله الحضرمی هغه د ابوبکر امیر مقرر کړو د مجاهدینو چې دریاب غاړې لاړل
نو هغه ته ویلو چې نیسئ وې راولئ وې نو هغه خو پورې شوي وو کشتۍ هم پورې کړې وې نو ملګرو ورته اوس به څه کوو عبدالله الحضرمي ورته وې ما ته خو د امیر حکم دی چې نیسې وې زه خو د امیر حکم به منم زه خو به یې نیسم او کشتۍ نشته دریاب ته به دانګو که پورې شو بیا نیسو او که نینو به به اوسي ملګرو ورته وې موږ در سره یو چې دریاب ته یې ودانګل نو د چا دریاب ګیټوله راغی او د چا پړکوله د چا پنډوله او د دریاب د پاسه لاړل او هغه مانین د زکات یې ونیول چې هغې ګرفتار کړل عبدالله الحضرمي د دریاب په غاړه ولاړ دی او هغه وایي چې الحمدلله الذي ذلل بحره الحمد لله الذي ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل أو فلك سيدايوي الحمد لله الذي ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل دا الله حمدونه وام چې دریاب یې موږ له خپو د لاندې کو تابع کراله الحمد لله الذي ذلل بحره وانزل بالكفار احدى الجلائل دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل موږ الله را مدد کو نو پخوانو له دریاب دو ځای کړو حضرت موسی علیہ السلام ته او هغه مرګرو ته او موږ له دریاب د خپل لاندې کو او هغه مانی د زکات ونیول ورایو سره څنګه تاسو زکات نور کوئی خلیفہ ای زکات نه انکار نکو وی خلیفہ لا نه ورکو او حضرت ابوبکر وی ټیک دی را کوئی جهادي ور سره کو مطلب دا یو دا اقرار فی الدین پزور مسلمانول نو پزور مسلمانول نشته چې لګا د خرمادو د هندو په بیا د رسول خان کلمې وای یو دې اقرار فی الاحکام چې یو سره مسلمان دی او احکام نه مني نو بیا به حاکم پزور باندې مني بده بوئیږي نه نو چې اقرار فی الاحکام پی که ایره پا زور مسلمانو خنیست اللہ اقرار فی الدین او اسلام د تورو پا زور نه راغلے او پا اخلاقو راغلے دے دا دوارا دی چه کم پا اخلاقو پوئیگی نو اخلاق دی ور سرا او چه پا اخلاقو نو پوئیگی نو بیا تورا دا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کلا چه وارستا منگستاسو نوادا اپورتا گمنگا دپاس استاسو کوئی تور خضوما آتینا کن بقوة انی وی آج درد منگا تاسو لکو مضبوطیا خضو پمانا دا عمل کولو دا اعملو خضوما آتینا کن بقوة عملو کئی باغا چه منگا درد تاسو لرا پمضبوطیا باندے عملو کئی پمضبوطیا مضبوط عمل پیو کئی خو خضوع سره د اعمالونه تعبیر ولې وکړو ځکه قانون دا دی چې الکان چې خړولی گیټای کوي زموږ په دې علاقه کې پخوا به خړولی گیټای کوله الکانو به لوبې کولې یو لوبه پکې وا خړولی گیټای به دې ته وي چې کاڼې به نو هغه به لرې وغورځو چا به وګورځو نو الکانو با منډه کړه پنځه شپږ کسان به چې هغه راوچته کی نو چې کم یو باغه مخکې راوچته کړه او دې ځای ته به راړه د کوم ځای نه چې به غورځولې وه نو هغه به لوبه وګټله نو چې هغه به هغه کاڼې راواغسته دا نور کسان چې دوی به ترې هغه کاڼې اغسته نو چې کم یو به ترې واغسته نو هغه براړو خو نو بیا به هغه نیوه په لاره کې چې د هغه نیوالي 27 مارچو
لکه راو چې په زپاوي زمات خرولي ګیټای دا بولای چې ځان منډي وایي نور ځان منډي وایي خرولي ګیټای دا کورځای تختای ټول اړم دي یو ځان منډي وایي بل ځان منډي وایي او بل خرولي ګیټای دا نو بچ یو ګیټای راوغستا او هغه برا رسوله د لاره کې به د نور ونیو نو غیبت یې اغستا نو کاغنه بل واغستا غینا بیا اغستا خو اخیر چې کوم راو رسوله نو هغه به وګټله نو کله چې خړولي ګیټای او ګیټای به ته نه کانه به ته اغستا نو اکثر چې تکړه کس به نو هغه به زر هغه کانه خلی تا نو هغه به خلی تا کا په دوړ لاس به لاس والو ځان به وېستاو کانه به راولسو ځان به بچو نو په خلی کې به هغه کانه ونیو د خلی نه بیا چا غسته ته نه نشه خو خلی ته بیا راسو د نور په لاس دې چې دې خلی ته نه کیږي دا بیا د خلی نه غستل ګرانو حدیث کې ذکر راځي چې کله په سنتو زما باندې خړولې ګیټای شروع شي عزو علیها بالنواجز عزو علیها بالنواجز د جامو غاخونه پکلک کوي نو سنت خو په خلی کې نشي نیولې بدایي مطلب دا دی چې خلی غاخونه پکلک کوي چې کتا خړولې ګیټای شروع ده تا نه سنت طریقې اخلي تب نه پریدي تب باغی باندې کلکه عزو علیها بالنواجز کلکه باغی باندې جام غاخونه نو دلته خصوص سره تعبیر پدیو کو چې کستانه احکام درکړل الله نو داسې کلکه ونی وای لکه خړول گیټای کې چې ګټه نيسي تاسو کې دا نوالي اعمالونه تعبیر په خضوع کو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ كَلَا چواستمون استاسو نو آتا اپورتا کمنگا دپاس استاسو کوئی تور اووی منگا مالو کئی پانا چھ درد منگا تاسولا بے قوتنا مالو کئی پا مضبوطیا وَاسْكُرُوا مَا فِيهِ یاد کے یاد چھ دیپ دیکے لال لکم تتقون خام خواہ تاسو ویاری گئی دا اللہ نا اور تقوی پا مانا دا بچاو مرازی لعلکم تتقون خامخا تاسو ځان بچ کئ د معاصیونا ثم تولیتم من بعد ذلک بیا واوړی دی تاسو پس د دینا نقض العهود وعدی ماته کړی وی ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو واوړی دی پس د دینا کنه فضل د الله په تاسو باندې او رحمت د الله لکنتم من الخاسرین ویبتاسو تاوانیانونا والله فضل و مهربانی اکڑا فضل مهربانی سوا قرآن راولی گو پیغمبر راولی گو او اغلی قرآن ورکو دا دو نعمتون احسان در باندې اکڑل او لاری در تا اخودلی نو دای فضل نو کتا اسم دا دی فضل اقرار اکی قلی رخا او پتی د خدای شکریہ ادا کی که او نکی نو د خدای د عذاب مستحق به وګرځي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل د الله په تاسو باندې ورحمته او رحمت الله فضل د الله چې قران درته راولېږي ورحمته ورحمت الله چې پیغمبر راولېږي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر راولېږي سورہ یونس آیت نمبر 57 و 50 وګورئ یو لسمه سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 57 یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین راغ تاستا پند طرف درفستا سنا او شفاء دا غمرتنو چی سنو کی پرات دی وهدى ورحمة للمؤمنین او هدایت او رحمت د پاره د مؤمنانو
قل بفضل الله وبرحمته وای پیغمبر په فضل د الله په رحمت د الله فضل د الله قران در تراولېګ رحمت د الله پیغمبر او سنت راولېګ فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون په دې باندې خوشاله شي په دې باندې خوشاله شي په دې خوشاله شي په دې خوشاله شي وخير مما يجمعون فضل الله وبرحمته قرآن او سنت دارنګ دلته فلولا فضل الله عليكم ورحمته کنه فضل الله پتا سبحان او رحمت الله وای بتا سو توانیانو نا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت تحقیق سراو بے جندل تاسو هغه کسان چې وای زیاته کړو تاسو نه په سبت پر ورځ خالی کې سبت سین بیتی کې معنا د بندولو او سبت هم سبت زکوي چې په دې ورځ د ښکار کولو نه بند شو چې ښکار باندې کوي یو مثبت او د زکوي چې د ښکار کولو نه بند کړیو چې تاسو به ښکار په دې ورځ باندې نه کوی او دا امتحان د الله طرف نه زکه امتحان سره ښکار کیږي 200 دشمن بغیر امتحان خوري او استعمال کوي چې ته د هغه د مرزای کار کې د هغه د خوخي کار کې هغه استعمال کوي چې د هغه د مرزای او د خوخي خلاف وکي او بیا مغستا تابي نو په دې پوه چې دا استعمال کوي کلا کلا اشاعت التوحید و سنت دا یو ډېر پاک جماعت دی یو ډېر ښکلی جماعت دی دی جماعت له الله چاڼ پیدا کوي وخت په وخت نو چاڼه یې نو چې څرګند من په دې کې راځي نو الله چاڼ کی نو هغه ته نه لري کی سموده بعد چې ګن پکې پاتې نشي لکه څنګه چې زنانا په کور کې جارو هر روز سار وای نو چې خاصو خاشاک کور تراغلی سیلای راوړي سپلاسټیک ملاسټیک کاغذونه جارو وای او غراغون کی او بهاري وګرځي ډیران ته څنګه زنانا و راړي نو هغه چان کی نو چې هغه کوم مسکري هغه ته نه لري کی هغه وګرځي او دا غوړونه بیا ډوډۍ پخې دا نو چې کمیږي هغه نه هغه په پیسو کې راغلي هغه ته نه لري کی سره فروټ او میوه والی پیسې په ورکی پتولی اوتلی وایلی او چې خوري نو چلکاته نه لري کی او ډوکه ته نه وګرځي او د خوراک شی وخوري دغه سي جماعت کې نو الله سموده بعد چاند پیدا کی نو دا جماعت چاند کی صفا کی مسکری ته نه لري شي او سم پاتې شي نو کار رواني نو دغه سي هر دور کې هر وخت کې الله دې جماعت لوم چاند پیدا کوي او دا امتحاني دې سره ښکارا کوي نو هغه داسي چې د جماعت د تراکای به او خبره تبه وکي نو کوم سره چې د هغه د مرزای خلاف دي هغه په کې هغه خپل مطلب نه کیږي نو هغه خلاف وکي نو بلدای او خارشي خارې کی نو هغه روزي ستا مرګري دي دوستان دي کله کله اسه د هغه د مرزای خلاف کار کو نو ته ګوره چې دا هغه د مرزای خلاف کار وکي چې ته پوهیږي چې دې په خفاش کیږي او ته وکي نو تا هغه تا ګوره نو کاغه وای چې بس 2 غنټې شو زه د تابع ما زما استاد دی زما امیر دی زما مشر دی بس د سویلی ټیک دي خبره پکې نه کوي نو دغه ستام مرګره او چې کله د مرزای خلاف کار وکي
ته یو بورډ جوړ کې وحدت المدارس الاسلامیه د جماعت ترقی ده د جماعت یووالی دی د جماعت وحدت دی جماعت په خپلو خپو درېدل دي چاته احتیاجي نشته او ته جوړ کې او دی وی ما سره پکې مشوره نه ده کړې دی وی زمانه تپوس نه دی کړی دی وی زما پکې نوم په دې پوه شه چې دی دا د جماعت خیرخوانه دی صرف د ځان دی چې زما دی یو مقام او حیثیتي او دی خرانده چې ستا ملګری دی او تا یو بورډ جوړ کړ د جماعت دپاره هغه بورډ به ترقي لکه مخکې کېږي به هله چې مدارس پکې شرکت وکړي الحاق وکړي لکه یو ښځې بل نه تپوس وکوي خوره هغې وی ها وی دا لښکر څه ته وایي هغې ورته وی ستا خاوند شي زما خاوند شي او د پلانی خاوند شي دا یو ځای شي دې ته لښکر وایي نو بورډ ترقی او بورډ څه ته وایي چې پکې ستا مدرسه ده د ده مدرسه ده د هغه مدرسه د هغه مدرسه دا ټول یو ځای شي نو دا بورډ دی او چې یو سړی وایي یاره زه مخکې د بل چا سره مې الحاق کړی دی خو ورېږه ګورو چې دا کامیابېږي که نه هسې نه چې هغه هم پرېږدمه دا هم کامیاب نه شي د مدرسې به مې نقصان وشي او دی د مدرسې نقصان ته ګوري او د جماعت نقصان ته نه ګوري دی مدرسه د جماعت نه اهمه ګڼي دا ډېر بېایمانه دی د ده بیا خپل مفادات دی دا ستا ملګری نه دی د زړه نه بس د مفاداتو ملګری چې مفاد دی ستا ملګری مفاد یې نشته نه دی نو په ده بیا ډېر ملا مه تړه دا بیا نه دی دی به دې ته ګوري چې کوم ځای د ګټې دی په هغې کې ستا ملګری چې د تاوان دی کله کله هسې چې دوست معلومې نو د هغه د مرضای خلاف کار وکړه نو تا ته به پته ولګي عرب وایي جزا الله الشدائد كل خير عرفت بعدوي من صديقي الله دې مصیبتونو له ډېر خیر ورکړي ما په دوست او دشمنو پېژانده او عبدالرحمن بابا وایي دوست او دشمن به در معلوم شي ای رحمانه کله کله د غمونو باران خوي دوست او دشمن به در معلوم شي ای رحمانه کله کله د غمونو باران خوي کله کله امتحان کوا بغیر امتحان ملګری نه معلومیږي ته به کله کله د هغه د مرضای خلاف کې کله کله ورته داسې کار کې چې د ده د خفه کولو یې ورګه دی خفه کېږي که نه نو چې دی بیا هم کلک دی نو دا ستا ملګری او چې نه دی تش خپل مفاداتو ته ګوري تا ته به سوال جواب کوي زما د تره د ماما د زوی زیه مړ دی او ته جنازې له راشه دې خوا به تا ټیم ورکړی پروګرام به جلسه به او ته لاړ نه شي او دې پړسېدلی چې ما له رانغې په دې پوه شه دی ستا ملګری نه دی دی هلته په خپل کور کې په خپله قبیله کې ځان له یو حیثیت جوړوي نو هغوی ته دا ښایي چې دی راغې وګوره زما د وجې راغې زما د وجې راغې نو ته به خپلې پیسې هم ولګې کړاو به هم وکړې رس به هم ماته کې نور ملګري به هم خفه کې دا ډله به دې هم د ملګرتیا نه نو په ته ملا مه تړه پرېږده وایه که راله غوا په پایه که لاړه غوا پردی دې دې لوی نه ملګری پکې وایه چې په دې ملګرتیا کوي چې دې په بدل تا سره ملګرتیا کوي نو بیا چې ده سره ریپړ سره په بدل ملګرتیا کوي نو د غټو خلکو سره ولې نه کوي بیا څه ضرورت دی دته امتحان الله هم په بندګانو باندې کوي خالی فرض وی میان منی وی ولې میان خلاصېدله که نه دا معاذ الله ساتلی چې دې له به ګوتې نه وړی دې میانو له چې دا ډېر شي بچي راړي نو ولې الله ډېرولی نه شو دا امتحان پې کو چې د دوی وړه غوښتل میان نیول نه به نیسي چې پرېږده چې ښکاره شي الله ته خو پته وه
خکارا کولی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ پتائی سراو پی جندل تاسو اغا کسانا چه زیادے کڑے استاسونا پرد خالی کے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ دلتا عبارت معذور دے فَلَمَّا اعْتَدَوْا کلچ دی زیادے ہوگا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وی منگا دیتا شئی شادوگان بد خاصین دا خسانا پا مانا دا کرکی دو اخسعو فیہا ولا تکلمون سورہ مومنون کی چرازی فقلنا لهم کونو قردتا خاصین وی منگا دیتا شئی شادوگان بد نو دا خالی پرد اللہ میانن یوی نو دیسوی چی نیسو بے خام خوابے نیسو ولی منگا منی که نندا سے نوی بانی جوڑ کړي بانی څنګه جوړ کړي دا ډنډو کې جوړ کړل د وګو په غاړه نو چې د خالی پراز به میان ډیرو نو هغه به ډنډو کو ترالل نو چې برالل نو دای به تلار بند کړه نیول به نه لار به وته بند کړه نو یو بیا وته نشو د اتوار پرز بیونیول نو چې حق پرستو ورتوی چې د خالی پرز میان منی وی مونږ نیولې نه دي خپې وبو کې دی هغه په وبو کې وو مونږ د اتوار پرز نیول او لار به وته بند کړو وی خپې وی مولا خپې وبو ته کې مولا نه ستاني کې خپې وبو ته کړې وی نو خپې وبو کې دی د اتوار پرز بیونیول دغه څه خو نه وی چې مونږه نه منولې باندې نشو ټیک به نشو باندې ځان لا جوړ کړه او چا داسې وکړ د وګو په غاړه او داس کوي لاس کې مې راغی په شای ویش داسې په مخه لاس راکې ما خو نه نیولې په خپل راغله ما نه نیولې په خپل راغله نو چې هغه کور کې ریت ک نو گاونډي باندې بوی ولاګي نو گاونډي سوا اوچت چې الکه دا څنګه چې ودا کا سناسو مې راغی او بشار ابو بکر ترتوشی الحوادث کې د دې غړي وای دغه ذکر کړي چې مبتدیین ځان له بیا دلیل جوړي نو هغه خانو هغه دغه څه وګورو دا شی عام شو چې عام شو نو الله دا غینه شادوغان او خنجران جوړ کړل مشرانو نے خنجران جوړ شو او کشرانو نے شادوغان بیزوغان جوړ شو تاسو ته بیزوغان وایي خدا نه چې دا اوسنی شادوغان د غي اولاد ته هغه سمودل ژوندیو سره نه بیا مړ شو او الله ته نه خنجران او شادوغان جوړ کړل ولي اصول سنت کې اورات شیخ القرآن ذکر کړي زکا ظاهری غي تابعداري ښکارا کولا او حقیقت کې دن مخالفت کو نو الله ته داسې زناور جوړ کړ چې ظاهری شکل دې بانداو او دن زناورو شادو ته وګوره بيزوګیتا نو کونه لاس ارز خپې د بنیانو پشان مخ سترګې د بندیانو پشان او حقیقت کې زناور دی الله ته داسې شی جوړ کړ څنګه چې هغه کولا غسی ور سره وکړ او دا نو چې د ظاهري وی چې نه من به نیسو ولې به د خالی پرز میان نه نیسو بانی ول دا دایبه وي تحفظات دی اورګه موږ مشوره کوو تحفظات دي تحفظات دي دا تحفظات دا د دای بانی نو الله وی مو ته کونو قردتن خاصین شی شادوغان بد چې شادوغان ته نه جوړ کړل چې دای دا کار شروع کړ وذوما تینا کم بقوا واسکروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك بیا تاسو اورې دی پس دینا ولولا فضل الله علیکم ورحمته کله فضل الله پتاسو رحمت الله
وی بتاسو تاوانیانونا ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت تای سراو پی جندل تاسو آغا کسان اعتدوا منکم فی السبت چیزیاتے کڑے استاسونا پرد خالی کے اعتدوا منکم فی السبت زیادے کڑے استاسونا پرد خالی کے فقلنا لهم کنو قردتن خاسئین وی منگا دیتا شئی شادوگان بد فجعلناها نکالا لما بین یدیها اگردو منگا دیوا کیل را عبرت نکالا عذاب یعنی عبرت دپار داغا چاچ نیز دیو دیتا وما خلفها دپار داغا چاچ رستود دینا وموعظتا للمتقین او پند او نصیحت دپار د متقیانو الله ورته میان منی وای نو دای سوکل دای درې ډلې شو او درې ډلې سورہ اعراف کې داغي بیان کړي سورہ اعراف آیت نمبر 163 163 لگو ګورئ یوسل درش میں تمیات وَسَأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ یوسل درش میں تمیات وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون درې ډلې شو یو ډله وه چې هغوی د خالي په ورځ میان نیوله بله ډله وه چې هغوی منې کوله او درېیمه ډله وه چې هغه یاره زمونږه څه کار دی مونږ به درېیم ګړي پاتې شو مونږ د هیچا ملګرتیا نه کوو مونږ هیچا سره نه یو مونږ هیچا سره نه یو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ آی ورته سړیا سکوي خپل قبر کې به سملی خپل کې به سملو پرې منګه درېم ګړي خو سی کوئی نو غي ورته دل پاره چې عذر الله ته پیش کو چې منګه حق ویل دي منګه منی کړی دي خدای ندی منی شوی نو زمونږ به بانا الله ته برابر شي چې منګه حق ویلو او منګه بیان کړی دلته درې واره ډلې هغه بیان کړی فجعلنا نکالا لما بین یدیها اگردو منگا دیوا خیل را عبرت عذاب دا پاردا چاچ نزدیو دیتا او دا پاردا چاچ رستورا روانو دینا او پند دا پاردا متقیانو چه چا دا اللہ حکم خلاف اوکا نو اللہ تینا شادو جوڑ کی چاچ دا اللہ دا حکم او پدی باندے طالب گرائی کے ما یو کتاب لاس لراغلے ہو داغنو مسخ الاشکال ما طالب گرائی کے مطالعہ کرے ہو چاہے کہ گن واقعات پدی باندے پیش کرے ہو چا دا صحابہ بدویلی دی چا دا آئمہ بدویلی دی نو اللہ دا غی شکلون مسخہ کری دی او بیا دا آغی مثالون بلا خیلیو چه فلانے تردی چه واقعی ذکر کرده وا
چې وې منګه په لار روانو تجارت لا ملګریو من سره یو ملګریو چې هغه د صحابه بد وي منګه ډیر منې کو خو نه منې کېدو نو منګه یو ځنګل باندې تیریدو او دمم کولا او دی کې ناصحابه زمونږ د ملګری چې د دنه شادو جوړه شو شادوګې ته جوړ شو منګ حیران شو چې د سره وسوکو نو منګه طرح کې راواغست چې ځان سره بیا یو چې څه دینو طرح کې امراغست د سترګو نوف کې بهيږي لګمخ کې چلاړو شادوګانو یو ټولګې دی ځنګل کې راوته او د زمون ځان خلاص کړ اجو یو غری کولاله شادوګو سره یو ځای شو دا بيزوګانو سره یو ځای شو چا چې د ائمه بد ویلي دي د صحابه بد ویلي د حق پرستو بد ویلي دي او بي عزتای کړی دي شکل ته وګوره شکل مسخه شوی شکل بدرنګ شي نیک عمل سره دا نه چې معصوم صرف انبیاء او چې نیک عمل یې نو دې په الکوانه کې دوره کولې نه سوره چې دې بډاکی کې نو دې خيسته کی او بد عمل سره دې په الکوانه کې کولې چې بډاکی کې نو شادو ته جوړي انګريزانو ته وګوره او هغه چې د ائمه او د صحابه بد وایي نو دا غي شکلونو ته وګورم تاسو په خپل پته ولګي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چې موسی علیہ السلام پر قوم ته او دیم خباست دای هیل فی ذب البقر چې دا غوالالو کې چل ورکو چې موسی علیہ السلام ورته غوالاله کوي نو دای چل ول شروع کړ الله ورته غوالاله کوي دای چل ول شروع کړ دا غوای پیولي علالولا د غوا په علالولو باندې دا الله سره چې غوالاله کوي اصل وجداوا چې څو کوئی دا غوای د دې مړی د پاره لاله کړي و رستو کوم واقعي چې هغه خبره غلطه ده او هغه رستو وا دا غوای ولې علالولا قانون دا دی چې د نور د پاره 12 برجونه دي او د هر برج هر پړاو جدا جدا نخي دي کم برج چې هغه د غوی په شکل باندې دی د غوا په شکل باندې دی چاري توي برج ثور کله چې برج ثور ته نور راشي نو بیا په دغه موسم کې فصلونه پخېږي نو دای وی چې نور برج ثور تراشي نو زمونږه فصلونه پاخه شي غله زیات شي نو دا ثور دا برج ثور شکل دنیا کې غوي دی غوا او غوي د غوانه پیدا دی نو د غوا عبادت کوي چې هغه خوشاله وي دغه دای مثال دی دای خو بوتانو د ریګانو بنیانو شکلونه جوړ کړیو کا دا هغه مثال دی نو د دې عبادت کوی نو به خوشاله او دا په فرعونانو کې دا مرزو د فرعونانو نه دا مرز راته نو هغه زراده شو دي خلکو تراغه او هغه هندستان تراړو په هندوانو کې دارال چې د غوا ذبحه هغه غي بند کړه د غوا عبادت شروع اوس هم هندستان کې گاو ماتا وته وي گاو ماتا مو غوا مور هغه وای ځامن دي ټول نو گاو ماتا وته وي د غوا ذبحه په هندستان کې اوس هم بندا نو د غوا بنی اسرائیل چونکه الناس علی دین ملوکهم بادشاہان چې سکای نو خلقو ما سره روان شي نو فرعونانو کې دا مرزو نو بنی اسرائیلو کې دا مرز رو راغی سامیریس خې جوړ کړ آی کې سپرینګ لګولیو نو چې هوا براتل نو هغه با आवाज کو وستاسو الہ دادی
دا ماغه هغه زوړ مرض دی کې راغلی و د فرعونیانو. موسی علیہ السلام ته الله وی دی ته وایي چې غوا حلاله کوي. او دا غوای په ولې حلالوله؟ امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک والا دارنگی علامہ ماوردی اغی ذکر کئی لیوہوین علیہم معبودهم دا دیر پارے پیغوال آلولا چه دای تا دای دا اخبر معبود سپخ کارشی چه حلالی کی نو دای بای دا زمون معبود تے چه منگ حلال کر نو دای دا زڑنا بیغا مینه ہوزی آسی خو پسوڑا کی مینه ہوا نو اگر مینه بیغا زڑنا ہوزی لکا یو باطل پرس سڑے دے ستا پسوڑا کی دا اگر مینه دا و چه کلا تب اگر ردونو کی دا اگر خبائس کارا کی نو اگر مینه ستا دا زڑنا ہوزی دا ونی نا یریگی وی دا دا بابا ونه دا و کلا چه اگا ونه تا کٹ کی نو اگا یر ختم شی دغه سی اللہ و تاوی غوا لالا کی چه دی دلنا دا یر ختم شی دا غوا دا عبادت دا مقام و حیثیت ختم شی نو دیو جنه پی علالولا مدارک وی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چې د دوی په زړه کې خدا مینه وه او جوړېدل دې ته نه چې غواړه لکه نو چلولې کو او دا چلول ورځ دوه کال دوه طلبوها 40 سنه څلوېښت کاله دوی دا چلول کړو. موسی علیہ السلام یو غوا حلاله کوي بس یو حلاله کوي نو دوی به وي بوډای ده که ځوانه ده تورا که سپینه ده اروټی ده که جوتی ده دا تپوسونه لګای اوږده ده او که لنډه ده خپې داسې دي او که داسې دي ښکرې داسې دي قرآن ته نه یو څو ذکر کړل دا نه چې دی به نور هم بل لا تپوسونه هغه موسی علیه السلام لې په یو غوا باندې اړچولی داسې قوم چې غوا حلاله کوي نو بس حلاله کوي یو غوا که نه نو پاغی موسی علیہ السلام سلویخ کالا کڑو لیو دا پختانا غزار بنی اسرائیل دی دی توائی نو سو دی بتا لڑ چئی تا بستڑے کئی خبر پوئی گی پا خبرہ او زان بنا پوئی گی یار زن پوئی گی ما تا پتا نشتے اتا بکڑئیو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چوئی موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا ان اللہ یامرکم یقینا اللہ حکم گئی تاسو تا ان تذبحوا بقرہ چه حلاله گئی یو غوا بقرہ تننا کلی راوڑی دا یو غوا حلاله گئی قالو اتتخذنا هزوا نوی دیانی تمن لرا پٹوکا وی موسیٰ علیہ السلام پنا وارم پا اللہ سرا ان اکونا من الجاہلین دی خبرنا چی سمزدنا جاہلانونا سماتا پا دین کے ٹوکے کول تا دی جاہلانو کار دے قالو دولانا ربکانو ویدئی وارم اللہ درفستانا چی بیان کی منتا ماہیا سصفت دے وا ماہیا سصفت دے وا مناطق وی ما ہوا ما ہی سر تپوس کی گی دا حقیقت دشے نو چه دا حقیقت دشے تپوس کا انتیسوی چه دا وا حقیقت سدے نا دا مانا نا دا مڑا نو شارحین راولا کی دا نوعی والا پرتوکا تاویز جوڑی یو مای حقیقا یو مای شارحا داو شروع شو دا خو د مناطقو اصل تقسیم نو دا خو تاسو رستوارم شوی پرتوک تاویز والا جوڑوی ما هوا ما هي سره مناطقو تپوس کی د حقیقت دشه دا خبره دا قاعده غلطه ده ځکه دلته خو د حقیقت د غوا تپوس نه کوي د صفت د غوا کوي نو ما هوا ما هي سره تپوس کی د صفت دشه نو معنا دا
قالو دولنا ربک آوی دی غوارم لدر افستانا یبین لنا ماہیا چه بیان کی منتا چه صفت دی غوار قالا نوی موسیٰ علیہ السلام شاندہ دے اللہ وائی دایا غوار اللہ فاردون والا بکرن بڑا داون زوانا اوانون بین ذالکا درمیان دمیان دیکھے ففعلوا ما تؤمرون کیا چوکم کولشی تاستا پاگے ما تؤمرون به وعاید حذف کرے یعنی جسدم تا حکم کی گی اگاو کئی قالو دولانا ربکانو یدی غوارم لدر افستانا چه بیان کی منتا چه سر رنگ دی غوار رنگی سنگا دی وی موسیٰ علیہ السلام شاندہ دے اللہ وائی دایا غوانا صفراؤ تکا زیادہ فاقع اللونها خالص دے رنگ دی تکا زیادہ بل رنگ بکی نیشتا فاقع اللونها خالص دے رنگ دی تصر الناظرین خوش علی دن کو لارا رنگ سنگا دے نوگو اتوی تکا زیادہ دگا در رنگم اثری پساروی باندے دا پختانوی تور بطور اشپا اخلا سور بسرغر ما اخلا او چه برک گوری سپین ما اخلا زمیداروی تور بطور اشپا اخلا تور ساروی اغا مضبوطی او کلکی وی تور بطور اشپا اخلا او سور بسرغر ما اخلا چه سوری بسرا گرمایلا او چه برک گوری سپین ما اخلا چه برگی بیا سپین مالا فاقع اللہ نوا خالص درنگ دی تصر الناظرین خوشحالی تن کو لرا یعنی بل رنگ بکی نیشتا تصر الناظرین خوشحالی تن کو لرا خالص رنگ دی بل رنگ بکی نیشتا فاقع اللون و خالص درنگ دے تصر الناظرین خوش علی دن کلا قالو دولانا ربکانو یدی غوارم لدر افستانا یبین لنا ما ہیا چھ بیان کی منتا چھ صفت دے غوار ان البقرة تشابه علينا يقينا داغوا گڑوڑا شوپ منگا وإنا إن شاء الله لمهتدون او منگا کدا اللہ غشین لال مندن کی بیو انا ان شاء الله لمهتدون ان شاء الله ویلو گلی تر قیامت ابی تک تپوسونا کل افلاسی دل بنا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال انہو یقولون وی موسیٰ علیہ السلام شاندہ دے اللہ وائی انہا بقرتن دا غوادا اللہ ضرورن ذلیل شوی تسیر الارضا چاڑا اسم کے لرا ولا تسقل عرصا او نو بکئی فصل لرا مسلمتن روغا موٹلا لاشیت فیا اس عیب گنیشتے وشایشی پمانا درنگوڑ رازی او یعنی مطلب دا پا یو عیب رنگ شوی ندا زکا چه ارٹی جوتی داغی سٹ پوخ شوی یو سٹ باندی داغی پوخ شوی زکا دی جگغا داغ پر آگلی یو نو مطلب دا سر رنگ ندا پا بل سر باندی نا ارٹی دا نا جوتی دا ارٹی بخوار دا مندی ملکی کویان بو او باغی باندی با ارٹو نو پارٹ کنجن باو پای کوئی بیدا سی اوگت لرگی شو پاری کی بیا ڈول چکلائی وا نو اگی کی بیاس تے پڑی تڑلی و پای کی بلوٹ کی تڑلی و دا سی او پکی بیاو گندائی وا گندائی سر بے غوی تڑلی و نو غوی با چاپی را گرزیده نو اگا ڈول چکلائی با تاویدل او دل دی بدا تاویدنو لوٹکی براواتل ناوا بوا نو اگا ناوی تب اوبرات لی او داغی نم بیا اوبکتا رات لی
بیا به زمیندارو په پټیو بکول هغه ته به ارټ وي او د یو به کولا نو دای کولبه بوا او پاغي باندې به جګ تړلې وو جګ کې با یو تړلې وا زمیندار به ګندای نیولې وا چوکه به لاس کې وا یو به کولا مطلب دا غوا نه ارټی نه جوتی دا قالوا الان جئت بالحق وذي اسرى لمنتب پورا بیان فذبحوها وما كانوا يفعلون حلال کړه دی والرا وما كانوا يفعلون دی دا کار کوم کی د زړه نه کوو بل الله نوا واستقلتم نفسا فداراتم فيها دریم خباست قتل النفس چې سړی وجلې او د مال او دولت لپاره یو جرم دا کړو او بیا په یو بل راړو یو وی تاو جلې بل وی تاو جلې قرآن هغه مشهور لغت دی ځکه پرې خو فدارات فاختلفتم فيها یو نوی چې اختلاف مو کو فدارات مو وی ځکه در اول ټیلی ورکول تا یعنی سمطلب یو بوی تاو جلې هغه ټیلا بل ورکو تاو جلې بل تاو جلې نو دا لفظ دا سره چاره لا شامل شي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا كَلَا چوج تاسو یو تانا فَدَارَاتُمْ فِيهَا مختلف شوی تاسو پاگی کی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ کارکون کی دا چه تاسو پتون کی یغی لرا فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وی منگا وی دلرا پا بعض اجزاو باندے پا بعض اجزاو دیتی اضربوه ببعضها وحی دلرا پا بعض اجزاو دیتی اضربوه ببعضها اضربوه کی دا ہو زمین چاہتا راجے دے بعضها کی دا زمین چاہتا راجے دے نو اکثر وی هو زمین راجے دے مڑی تا بازے ہا زمین راجے دے غواتا نو ایمانا دادا فقلنا ضربوه ببعضها وی منگا وی دے مڑی لرا ببعضها پا بعض اجزاو دے غوا باندے دا غوایوان دا امراوالی دا مڑی پی وحای نو دے بجوانده شی او دے با خبریو کی نو اغای غوا لالا کلاو اندامی راواغ سمڑی پی نو اغا مڑی جوانده شو او اغا خبریو کڑی نو خلاصا سراؤا تا غوا کی کمال دیکھ بیا خلاصا دارا ہوا تا چه دی غوا کی کمال نو چه اغای عبادت کو نو خسمکاری کو دکا دی که وہ کمال شده د غوا اندام باندې مړې وو غره پاسې ده وګوره په بل څه ولینو دا خبره غلطه ده او دا هغې څو وجې دي چې دا خبره غلطه ده یو وجه ده چې واقع د ذبح د بقرې مخکې ذکر ده واقع د قتل النفس رستو ذکر ده او په واقعي کې ته قتل النفس مخکې دی او غوا د هغه دپاره لاله شوې ده نو دا تقدیم او تاخیر بیا ولې راغی پکار دا دی چې دا غوا د دې بنده دپاره لاله شوې وه نو چې واقعه د قتل النفس قرآن مخکې ذکر کړی وی واقعه د ذبح د بقرې وروسته ذکر کړی وی حالانکه دلته واقعه د ذبح د بقرې مخکې ده او د قتل النفس رستو ده نو ته چې دا تقدیم او تاخیر کې چې واقع د قتل النفس مخکې کې واقع د ذبح د بقرې رستو کې نو تاسو به څه دلیل دی دویم دا چې غوای الالولا نو امام نصفی رحمت الله علیه علامہ ماوردی اور نور اغا ذکر کئی داغی مقصد داو لیو ہوینا علیہ معبودو دید
پاره لالو چې معبود و تسپک کار شي او دلته نه خدا معلومه شو چې دا معبود درونو د غوا حیثیت معلوم شو چې مړی لا پیدا ورکې نو ژوندې کیږي نو تا به د غوا حیثیت معلوم جوړ کړ دریم د دې وجه نه دا واقعا غلطه ده چې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه عماد الدین ابن کثیر هغه ذکر کوي طلبوها 40 سنه سلویخ کال دی د غوا تپوسونه کول نو چې دا غوا د مړي د پاره لاله شوې ده نو څه مطلب اول مړی وشو بیا د هغه د پاره غوا لالو ده وی غوا لاله کوي دې تپوسونه شروع نو سلویخ کال دی تپوسونه کول نو دا مړی سلویخ کال پروتو سلویخ کال مړی پروتو د څنګه کېدنه او دوی ګرځېدله د غوا تپوسونه یې کول سلویخ کاله بعد غوا لاله شو او مړي له پیډاپ ورکړی شو دریم د دې وجه نه دا خبره غلطه ده څلورم د دې وجه نه چې د هغه اول نه شروع کوي او ته وګوره نو ټولې جدا جدا واقعي چې ذکر کوي نو هغه په اس سره ذکر کوي اس سره لکه یو کم سر اختمایاتو گو رئی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ورپسی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ واقعا ده فرعون ځان لوا خلاص میکړی د فرعون یانو ځان له نعمتو واقعا ده فلق البحر ځان لدا ورپسی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً دا ځان له واقعا ورپسی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ ځان له ورپسی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ورپسی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ورپسی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا ورپسی وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ورپسی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ورپسی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ورپسی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ورپسی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا نو از سره ټول جدا جدا ذکر کوي نو تردیدی جدا جدا راړل او چې دې ځای لرالې نو داو د ذبح د بقرې غدي وکړه دا یو نه ده واقعا د ذبح د بقرې ځان لرا واقعا د قتل النفس دا ځان لرا اوس اشکال دا راځي چې بیا په بازیها کې ضمیر چاته راځي کو د ضمیر لپاره مرجع نشته د ها لپاره نو دوله مرجع کتن په بقره ورغی چې دا بقره ده بقره تراجی دی طالب د بلنا تاسو کو ویل کدا ضمیر چا تراجی دی هغه ورته یره دې دا بل څوک نشته خو یا تا تراجی دی یا ما تراجی دی او لہذا ما ته نه راځي نو بس تا راځي دي دا آسان کار دی د هاذا مرجع وته نه معلومه نو مؤنث ولا قتل غواړي نو بقره و نو غي ته راځي کو نه داسې نه دا کله کله ضمیر د مؤنث په دې اعتبار راځي کی نفس د مؤنثات سمعیه نه دی لکه د کافی اخر کې ابن حاجب ذکر کړی دی چې نفس الفداء لسائل وفانی بمسائل فحق غسل البانی اسماء تانیس بغیر علامت
یا فتا فی عرفین ضربانی داسې هغه کافی اخر زړی کافی وګوري هغه اخر کې مؤنثات سماعیه راجمع کړی دي من سرکای کې هیلا یادولا تحریر هیلا نو چې با خوب راغی نو بهر به ووتو نو ګرځېدو به بهر چمن ونیو هغې کې به ګرځېدو تکرار به یادوله به هیله نو چې کله به ماله خوب راغی او په ګرځېدو کې به ما خوب راغی نو ما به په دې اشعارو شروع وکړه نو چې دا اشعار به په تیزه تیزوي جو مزه بیا راکړه جو بیا به مې خوب وتښتېده نو هغې کې وایي والناس ثم الدار ثم الدلو من اعدادها والسن والكفاني والنفس ثم الدار ثم الدلو من اعدادها والسن والكفاني نفس د مؤنثات سمعیه نه دی ضمیر د مذکر متراجی کیږي ضمیر د مؤنث مراجی کیږي نو معنا دا فقلنا اضربوه ببعضها وی منگا وحی دی مڑی لرا ببعضها ببعض ازاود دی نفس سمطلب دی مڑی لاس دلا سرو جنگوی یا لاس دخبی سرو جنگوی لاس سینوی سرو جنگوی نو دی بجوانده شو خبری باو کی چگئی دغا سی وکڑن نو آغا جوانده شوغوی زفلانی و جلیما کذالکا یوحی اللہ الموتا سنگا چھ دی اللہ جوانده کنو دارنگ جوانده کئی اللہ مڑی او خی تاسو تخبن دلائل خامخا تاسو عقل و اخلی قصص الانبیاء کی ابن کثیر دا ذکر کری چھ دا واقع دا کردو نفس زان لدا واقع دا زبد بقره زان لڑا ثم قصد قلوبکم بیا سخ شدنو استاسو پس دینا دا آیت راتلون کی ایت مطلب سده دو دای زرونا بیاهم سخ شو او داز سخ شو چه دا گٹی نا هم سختا ولی زکا پا گٹو که سر گٹی دازی دی دا غرد سر نا راول گڑی دی اللہ دی یاری سر گٹی دازی دی چه دا اچوی داغی نو براوزی سگٹی داسی دی چه داغی نا چینی روانی شی او دای زرونه دا گٹی نو مسخ شو نه دا اللہ دا یاری دا یو ملک بل ملک تلوی چه قرآن زده کی دین زده کی نه دا اللہ دا یاری دای دسترگونا چاہتا او بلڑی او خیلڑی چه دسترگونا او خیلاری شی او اللہ تاو جاری نه دا اللہ دی یاری نای چرتا اجاڑل دای دا گٹو نا مسختی مطلب داره ثم قصد قلوبکم بیا سخ شدون استاسو پس دینا نشودا بشان دا گٹی باندی یا سخت دی گٹی نا و این من الحجارتی او یقینا باز دا گٹو نا آگا دی چی بیگی داگی نوالی او یقینا بازه ده گٹونا آگا دی چوچوی نوزی داگی نو با او یقینا بازه ده گٹونا آگا دی چگر غڑی ده یر ده اللہ نا او نده اللہ نا خبر داگا نا چه تاسوی کوئی افتت مونا یؤمنو لکم خطاب مومنانو تکی لتیقوز چویخ شا پدگوار املا متاوا پدای باندې املا متاړه ویښه دا مرضیان دی پلار نیکیو مرضیان و دیو مرضیان دی نو دا اوسانو یهودو خباستونا سالورو دا بخوانو خباستونا ذکر کر دری نغض الهود یلوی زب البقر او قتل النفس و سالور دا اوسانو یو تحریفو اما تکمونا یؤمنو لکوم آیا تاسو تمکوی چه دی بتصدیقو کستاسو وقد کانا فریق منهم تاکی سرامی شد یو ڈالت دینا قد پکان داخل کے استمرار فائدہ کئی
وقد كان فريق منهم طائف سراتا همیشه دا یو ډله د دینا چاوری دی کلام د الله او بیا تحریف کوي بدیږي پس راغی نه چې دی پوه شو پاږي وهم یعلمون او دی خپویږي په تحریف خبر ته پته چې من تحریف کوو قصدانی کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا دویم خواست د موجوده یهودو منافقت تا سره ستا مرګره غي سره دا غي مرګره وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلا چې مخامخ د مؤمنانو سره وای دای من ایمان راوړل دي او کلا چې لاړ شي باز د دای بازو څخه باز د بازو څخه نه کشران د مشرانو څخه قانون وای ورته د مشران اتحدثونهم آیا بیان کوئی تاسو دیتا بما فتح الله علیکم داغس چغلب ورکړه الله دیلره پتاسو دلو تداوی لیو حاجو کم بی اندارا بی کم دیر پارا چه دلینی پتاسو بانده پدی سرا پدی دراب ستاسو اندارا بی کم یعنی اندہ کتاب را بی کم چه قرآن وی پتاسو دلینی یا اندارا بی کم یعنی قیامت کے افلا تاقلونو تاسو کی عقل نیستا سمطلب که شران مشران سغلار شی نو دیو یرا دا خبره خو صحیح ده خبره خو ټیک ده ګوره خبره صحیح کوي مشران ورته وایي تاسو چې هغه ته وایي چې خبره هم ټیک ده دلیل مضبوط دی خبره هم صحیح ده نو دا ورته مو وایي سبا به چې درس کوي نو په دلیل بنوي چې وګوره دی په خپل راته وایي چې دا خبره دی ټیک ده سبا قیامت کې به وایي چې دوی په خپل راته ویلي چې ستاسو دا خبره صحیح ده دلیل به ورباندې نیسي اولا یعلمون دوی نه پوهېږي یقینا الله پوه دی په هغه چې دوی پټوي او په هغه چې دوی ښکاره کوي ومنهم امیون دریم خباثت د موجوده یهودو تابعداري د خیالاتو د یهودو مشرانو چې مشران سکول باندې هغه کوي ومنهم امیون بعض الذین امیان لا يعلمون الكتاب الا امانیا نبوی بکتاب باندې الا امانیا امانیا معنا سره الا امانیا مگر صرف تلاوت څه مطلب نبوی بکتاب باندې الا امانیا مگر صرف تلاوت صرف تلاوت کوي رکو تلاوت میں ہوکا دورا تلاوت میں ہوکا دیرا تلاوت میں ہوکا دو دی وجنا ابن کثیر ذکر کئی دا فراو دا نورو اقوال ذکر کئی لا علمون الكتاب الا امانیا الا تلاوتا من غیر فهمین نباد دین دی امیان لا يعلمون الكتاب الا مانیا نبوی بکتاب مگر صرف تلاوت اسو قاری سیت دے تجوید کڑے دے او قاری سیت دے او دیر پکر علم دے ہو کتا پوستے ناو کی چل دی آیت مطلب راتا ہوا ہے دی صورت مطلب راتا ہوا ہے نو قرات لغو مارانے یہ دا الفاظ دا سے پکار دی اور الفاظ دا سے پکار دی قرآن صرف الفاظ لو تا تا دا قرآن تعلیم معلوم دے اگا الفاظ و معانی دوار دی نو پا الفاظ پوئی گی و پا معانی زان نہ پویا کے قرآن عبارت دا الفاظ و معانی دوارو نا نو تصر و الفاظ دی پا مخاکڑی دی قاری سیب دے و قاری سیب دے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ او بیا نور د سره خبر نه قاری سے موږ ورکو نو سیده ساوه یې وکړه نو مقتدیانو د رسول تاسو کې چې قاری سے دا سیده ساوه دی وکړه ویل کو تکي بعد را نتلیو قاری سے
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا بعض دین دی امیان دی بزر دا الفاظ دا سی پکار دی الفاظ دا سی پکار دی نو سوا خبر نده ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا بعد دین دی امیان نبوی بکتاب باندے مگر صرف تلاوت صرف الفاظ و تلاوت وئی دیو جنا صفات و صفا کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکر کرے لا خیر فی قرات لا تدبر فیہا تا تفائدہ پا قرات کی نشتے چاہی کہ تدبر و سوچ رہی ہے تبھی پوئے گی نا ابن کثیر وئی اللہ تلاوتا من غیر فہمین دارنگی علامہ ماوردیم ذکر کئیو معالم التنزیل وئی یعلمون حفظا و قراءتا ولا عرفون معناه یعلمون حفظا و قراءتا ولا عرفون معناه حافظ سیب دے و قاری سیب دے حفاظت الفاظ وئی قراءت کئی ہے و پمانا باندے زان نپویا کئی چه زانم پوکا دا قرآن پا مانا باندے چه قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے ہو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ بعد الدین دی امیان لا يعلمون الكتاب الا امانیہ نبوئی با کتاب مگر صرف تلاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک راضی تمنا کتاب اللہ اول لیلتان وآخرها اللہ کا حمام المقادری لستی دا اللہ کتاب پاول لشپا کے نتوانی پا مانا دا لستو باندے چه لستی نو یو مانا دا لا يعلمون الكتاب الا امانیہ نبوئی با کتاب مگر صرف تلاوت تلاوت کے یو سپارہ تلاوت میں ہوکر یو پاو تلاوت میں ہوکر یو رکو تلاوت میں ہوکر صرف تلاوت نہ کے لا يعلمون الكتاب الا امانیہ نبوئی بکتاب مگر صرف تلاوت او دویم مانا لا يعلمون الكتاب الا امانیہ نبوئی بکتاب الا امانیہ مگر دروغ اقاویل کاذبہ ابن عباس مانا کئی دارنگی ابن کثیر و مدارک مانا کے قاویل کاذبہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ بعد الدین دی امیان لا يعلمون الكتاب الا امانیہ نبوئی بکتاب مگر دروغ زان با دروغ جوڑئی او دا قرآن کی ویری دی ادا قرآن کی ویری دی خبر نہیں چه قرآن کی داشتے او کنا وَإِنُّ مِنْ اللَّهِ ظُنُّونَ او نجدئی مگر اٹکل وی ان کی چاہ سے خلیل سرازی بس اغوئی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ نو علاقات دے آگا سان اللہ چلی کی کتاب بِأَيْدِيهِمْ بخبل اللہ سنو یعنی دخبل زاننا ثم يقولون هذا من عند الله بیاوائی دا طرف دا اللہ نہ دے زاننا جوڑ کی او بیا نسبت اللہ تا کئی او داولی کئی لیشترو بھی زمن قلیلا دیر پارا چو گورکی بدے باند دا دنیا لگا دنیا دا پارا علم دے فویل اللہ مما کتبت ایدیہم فویل اللہ مما کتبت ایدیہم نو حلاکت دی لرا دو وجہ داغینا چلی کلیلا سنو دی وویل اللہ مما اکسبون او حلاکت دی لرا دو وجہ داغینا چلی کئی گورا دی آیات کی ویل ویل سوزالا ذکر کر یوزل فویل للذین یکتبون الکتاب بی ایدیہم شمیرئی بیاوئی وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ او بیاوئی
وویل لهم مما یکسبون ویل ویل سو زالا ذکر کو دری زالا فویل لهم مما كتبت ایدیهم فویل لهم مما كتبت فویل للذین یكتبون الكتاب بأيديهم فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون ویل 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 دری زاله ویل ویل ذکر کسکا زمانی دری دی نو حلاک شوی بخوا حلاک شوی اوس حلاک شوی آئندا چاچه دخلائی کتاب کی زیادت دزان ناو کو ما زان نے نسبتو کو ویلن 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 فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم حلاکت دے آگا سان لا چلی کی حکم نخبل زاننا ثم یقولون هذا من عند اللہ بیاوائی دا طرف دا اللہ ندے او داولی کئی لیشترو بھی سمنا قلیلا دید پارا چه گورکی بدے باندے دا دنیا لگا دنیا دا پارا کئی کہ نور خوص مقصد نو دین خرص کر دنیا دا پارا فویل اللہ مما کتبت ایدیهم لیشترو بھی سمنا قلیلا دید پارا چه گورکی بدے باندے دا دنیا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام چکلا حضرت شعیب علیہ السلام لون لگڑے و بکڑے اور اگئی راوست حضرت شعیب و تا ڈوڑائی کی خدا موسیٰ علیہ السلام نخورا ویولی نخوری نو اگو ورطوی لا نبیعو دیننا بی دنیا نا منگا اخبر دین پا دنیا باندے نخار سو ما گدائی لگڑے و بکڑی دی دا اللہ رضا لنی و بکڑی دی ما دا دین کار کرده دا دنیا دا پارا من دے کرده دانا چی دین دا دنیا دا پارا کوا دنیا دا پارا من دے کرده حضرت شعیب و اتوی زیم پاگی ندر کم زمن دار رواج دے میرمالا لوڑای ورکو لا نبیو دیننا بی دنیانا لیشترو بی سمنا قلیلا فویل اللہ مما کتبت ایدیهم حلاکت دی لرا دا وجدا غینا چلکلی لا سند دی وویل اللہ مما یکسبون حلاکت دی لرا دا وجدا غینا چلکی ویلن 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 دری زلی ویل ویلوی وحلاک شئی وحلاک شئی وحلاک شئی دا خدای دینوں پا دنیا باندے خرص کر پیسو باندے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا سلورم خباست اسانو علی کتابو چوئی من دا جنت ٹھیکداران یو بس جنت زمنگا دے او دا جنت مولیان بو ورتزی او پخوائی دا مشہورہ کڑوا ویدامیان دا خدای غیان دی منگا مولیان با بسوار جنت تزو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا وایدیو بن رسی منتور مگر یو سورت شمیر قل اتخذتم من اللہ احدان اس اللہ پہ رد کئی تاسو آئی چی جنت منٹے کا دارانیو دا یو سورت کا عذابی با بیا جنت دے نو تین تاکوسو کا قل اتخذتم من اللہ احدان ورطوا غسطے تاسو دا اللہ نوادا فلن یخلف اللہ وحدہو نو خلاف نکی اللہ دخبل وادینا ولی تاسو دا اللہ نوادا غسطے نو اللہ خلاف نکی دوادی ان تقولون للہ ما لا تعلمون یا وائی پا اللہ آج تاسو ارباندی نپوئی گئی زان نپا اللہ باندی دروغ جوڑوئی دوی مراد او دری مراد بلا من کسب سیئتان بے شکا چاچوک گناہ وحاطت بی خطیئتو راگیر کدلر گناہ دد فولائی کا اصحاب النار دغا کسانی جہنمیان ہم فیا خالدون دیوی جہنم کیا میشا گورا سور دنیا اکڑا
دای وی من د جنت ټیکداران یو او جنت زمونږ دی نو په هغه یې رد وکړه یو رد قل اتخذتم من الله احدا پیغمبر ورته ووایه آیا اغستی تاسو د الله نه وعده نو خلاف نه کوي الله د وعدې ولې الله درته ویلي و چې تاسو له به یو څو ورځې عذابي بیا به نه یې که الله ویلي الله خو خلاف د وعدې نه کوي خو وایي کوم ځای ویلي دي دویم رد ان تقولون علی الله ما لا تعلمون د ځان نه په الله باندې جوړونی کوی الله کله ویلي دي دریم رد که بد عمل مکد دی بد عمل بسر بنیوله شئی بدا من کسب سیئاتان بیشکا چا چوگو گناہ وحاطت بی خطیئتو را گرگدل گناہ دد فاولائک اصحاب النار دغا کسانی جہنمیان هم فیا خالدون دیوی بدی جہنم کیا میشا دا دری ردونے پہ اکڑلو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او دویم خطاب بنی اسرائیل تو پای کې درې خباستونه د مشرانو د يهودو یو تعریف دا الله کتاب کې تعریف کو یو نفس الهود چې وعده ماتولې هغه ذکر کا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین دویم ذکر کا ریل فی ذبح البقر چې د غوالالو کې چل ولکو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً دریم ذکر کا قتل النفس چې سړی وجلې او د مال دولت د پاره وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَأْتُمْ فِيهَا او څلور خباستونه د موجوده يهودو یو تعریف او تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ادویم منافقت وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم او دریم تقلید اراو د يهودو ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم لا يظنون سلورم مخصصين لأنفسهم بالجنة چې جنت ځان ټیکداران ګڼي دا زمونږ دی او جنت زمونږ دی وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وای دیو بن رسی منتور الا ایام معدوده مگر یو سورج شمیر نو تاتمه د خطاب کوي بالترغیب والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه آکسان چې ایمان راړ او عمل وکړنیک دا کسان دی جنتیان هم فیا خالدون دی جنت کیا ہمیشہ وَلَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او دې ځاینا خطاب ثالث او په دې دریم خطاب کې انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي چې الله ورته د سویلیو چې دا وکړي نو هغه نه کول او چې الله وی دا مکوي نو هغه کول په زړه چې الله وی دا مکوي نو هغه کول او چې الله وی دا وکړي نو هغه نه کول انکارهم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي او دا د تفریح نه بعد وایو نیمه غنټه تفریح ده جیو ته سنت